یو आवाज پکې وشو د الله پاک پیغمبره کوته د عائشہ نه پړ کې ډیر زیات خفای کنه او ستاره نه غواړي د الله پاک پیغمبر آزاد ک طلاق ولا ورکا ستاده پاره خزي ډیری پدې کې عمر رضی الله تعالی عنہ را پاسي د الله پاک پیغمبر یو تفوس وکم یا عمر وکا وی دارا ته وای چې د عائشہ نکاح تاسو سره چا تړلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې سرخکته وغوخ کې بيدلې چې د عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره وریدله داسې سری روچت کو مسکې شو اسمان ته ګوته ونیوله د عائشہ نکاح ما سره چا تړلې دي ما سره د عائشہ نکاح الله تړلې دي وی د الله پاک پیغمبره د طلاق خبره خو بالکل اخري خبره ده بالکل اخري خبره ده خو ستا سره چې د عائشہ نکاح الله تړلې دی نو زه د خپل الله نه به تپوس کوم چې زما پیغمبر له دې څنګه ښځه ورکړې ده زه به د خپل رب نه تپوس کوم چې زما پیغمبر ته څنګه ښځه ورکړې ده پیغمبره چې الله د عائشہ نکاح ستا سره تړلې دی نو سپای به موږ په الله پریدو موږ ته به الله وایي چې عائشہ څنګه ښځه ده او تورې د تیک نه راوستي او کړاسي ورکو او څوک چې عائشہ پسې خبرې کوي قسم په الله غزما د توري په حواله کا څوک چې عائشہ پسې خبرې کوي هغه زما د توري په حواله کا او چې د عائشہ نکاح سره الله کړي نو فیصله به الله کوي نبی علیہ السلام چې دا خبره ووري د ډېر زیات اطمینان ورته راغی زړه ته سکون راغی یو عمره زما د زړه خفګانونه دې ختم کړو عمر زما د زړه چودنه دې ختم کړه او سیده د هغې ځای نه راپاڅېدو او راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته راغی او دروازه یې وټکوله ګوره د ابوبکر رضی الله تعالی عنه داسې مبارک صحابي دی که نه چې ټول خلک به د نبي علیه السلام دروازې ته راتلو او نبي علیه السلام به د چا دروازې ته تو د ابوبکر دروازې ته چې دروازه یې وټکوله نو دننه ورته د عائشہ رضی الله تعالی عنها مور आवाज وکړو وی مم ببابي زما په دروازه باندې څوک دي زما په دروازه کې څوک ولاړ یې مونږ ته نور تکلیف مه راکوئ د الله دپاره مونږ په دې خپل غم کې نور فریدوئ په مونږ نور مه بلسئ زما لور خو تومتي کړه نور زما نه څه غواړئ دننه جاړي د بار نه ورته आवाज وشو و ابوبکر کور والو ستاسو په دروازه کې د عبدالله یتیم بچی ولاړ دی ستاسو په دروازه کې د دواړو جهانو سردار ولاړ دی ما ته دروازه لږه کولاو کوي که نه چې دروازه یې کولاو کړه نبي علیه الصلاة والسلام ورننوتو